اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. سورۃ یوسف شروع. یوسف علیہ السلام باندې چې کوم حالات راغلیو آخر کې خبره دې ته را رسېدل وه چې د مصر یو تن اغستی و، خپل کور والو ته وی هم چې د خیال ساته کېدای شي موږ له فایده راکړي یا یې ځان لا قایم مقام جوړ کړو، زمونږه زوی بشي د زوی قایم مقام بشي. وخت تیرېدو یوسف علیہ السلام چې کله ځوانۍ ته ورسېد، د هغې نه وروستو د ښځې حالات بدل شو. ښځې ته غوښتنه وکړه، مطالبه وکړه، د هغې دپاره یې بیا چل ولوم جوړ کړو. په یوه کمره کې په یو ځای کې رابند کړو، د هغې چې څومره دروازې پسې بندې کړې او ورته ویې تاله راتللي داسې زه چې سویم دا به کوې. یوسف علیہ السلام وی معاذ الله، زه خو پناه غواړم په الله سره، الله رب العزت مالا ښه ټکانه راکړله نو زه د الله خلاف څنګه وکم. یا دا و چې دې کور والا دا خو زما آقا دی، د هغه په کور کې د هغه د کور بې عزتي زه څنګه وکم. ښځې په دغه باندې بس هم نه کړه، لقد همت به وهم بها، ښځې قص وکړو د هغه د رانیولو. یوسف علیہ السلام قص وکړو د هغې د دفع کولو. خبره تېره شوې وه یوسف علیہ السلام پیغمبرو او پیغمبران معصومی، د صغایرو نه هم د کبایرو نه هم، د نبوت نه مخکې هم او د نبوت نه وروستو هم. الله رب العزت هغه بچ کو. یوسف علیہ السلام په زړه کې هغه همت مو، نو یوسف علیہ السلام د ګناه د ځای نه د ګناه نه منډه وایي، نو منډه یې کړه یوې دروازې ته، نو د ښځې پسې هم ور منډه کړه. دروازې سره اعلان دیګو، لیکن یوسف علیہ السلام ودرېده نه. یوسف علیہ السلام په مخ کې زور کوي، دروازې کولاو کړه او یا قدرتی طور باندې دروازه کولاو شوه. د یوسف علیہ السلام هغه اراده وه، څنګه چې د یو سړي اراده هم هغه شانتي الله رب العزت ورته پېښوي. د وی چې زه د دې ګناه نه ځان بچ کم، دروازه به کولاو کم اوزم به. الله اسانتیا راوسته، دروازه کولا شوه، د اووت. بهر چې ګوري د کور مالک هم ولاړ دی. ښځې چالاکي وکړه، وی ما جزاء من اراد باهلک سوءا، دا سړی دا خو ستا د اهل سره ستا د کور والو سره د بدۍ اراده کوي،
نو دله څه سزا پکار ده؟ نو بله سزا خو نشي کېدی، یا دې ول درناکه سزا ورکړی شي یا دې جیل ته واچولی شي. یوسف علیہ السلام لنډه خبره وکړه، هي راودتنی عن نفسی، دې ښځې زمانه غوښتنه کړوه، زمانه مطالبه کړوه، زه په دې ګناه کې غیر کولم. دا ټول چل ول د دې ښځې خبره په دغه ځای باندې یوسف علیہ السلام خلاص کړه. ولې لنډه خبره، غرضی خبره هغه لنډی، مختصر خبره هغه وکړه. خبره مخې ته نورو ته ورسېده. وشهد شاهد من اهلها، مخکې موږ یو ځای کې ویلو وایي د دې ښځې زلیخې اولاد نو، نو چې کله په دې کور کې زلیخه ده او د دې ښځې اولاد نشتی، نو بعضې خلک دا وایي وشهد شاهد من اهلها، چې دغه ځای کې یو وړوکی و، وړوکي دا ګواهي وکړه چې خبرې وکړې په وړوکوالي کې، زانګو کې پروت و، هغه دا خبره وکړه ان کان قمیصه قد من قبول فصدقت وهو من الکاذبین وان کان قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین. لیکن ګڼ مفسرین دا خبره رد کړي، وایي دا د خواصو د زلیخې، د خواصو د دغې زلیخې او د خواصو د دغې عزیزي مصر نو. بعضې وایي ګیرې والا سړی و، بعضې وایي فیصله مار سړی و. هغه دا خبره وکړه چې تاسو داسې وایئ چې کمیس شلیدل دی او پته نه لګي چې ګناه سړي ته دی که ښځې ته دی. نو تاسو وایئ کمیس شلیدلی، نو چې کمیس شلیدلی نو د هغې هغه وګورئ، که کمیس د شا طرف نه شلیدلی نو بیا به مجرمه ښځی، او که کمیس د مخې طرف نه شلیدلی نو مجرم به سړی. کمیس چې وکتی شو نو هغه د شا طرف نه شلیدلی و، نو خلکو ته خبره واضحه شوه چې دا ټول څه چې دي نو دا د ښځې طرف نه دي. یوسف علیہ السلام په دې معامله کې د بالکل صفا دی. او بعضې پکې دا وایي چې دا وړوکي ګواهي کړوه، نو وړوکی خو دغه ځای کې ونه که یي نو د الله قدرت دی، الله کولی شي، الله قادر دی. نورو ګڼو کسانو په ړوکوالي کې خبرې کړلي، عیسی علیہ السلام په ړوکوالي کې خبرې کړلي، دارنګې بعضې نور کسان هم دي، بعضې احادیثو کې راځي دریو تنو خبرې کړلي. د دې نه علاوه نور هم بعضې مورخینو لیکلي، بعضې کتابونو کې راځي چې مختلفو خلکو خبرې کړلي په ړوکوالي کې. احادیث کې چې تذکره راځي نو یو د عیسی علیہ السلام راځي، یو د جریج هغه باندې الزام لګېدلی و، او د جریج هغه د ناستې ځای کوټګۍ وه، هغه ول خلکو ورانه کړې وه. هغه وی ما ته ووایه حل چل څه دی؟ وی دلته کې یوه ښځه ده او هغه تا باندې دا الزام لګوي چې دا وړوکی د دې جریج دی. جریج الله والا سړی و، وی رای وړئ وړوکی راوړئ. وړوکی چې راوړ د هغه نه تپوس وکړو د الله په حکم باندې ووایه ته د چا زوی؟ هغه وی زه د پلانکي شپنکي زوی یم. نو هغه ړوکوالي کې بس دغه یو خبره وکړه، او خبره خلکو واورېده، خلکو د جریج په خپو باندې بیا پرېوته، مافیان یې غوښتې چې دا زموږ نه زیاتی شوی دی، آیا موږ تاله دا کوټه جوړو او دا ښه اعلی جوړه هغې ما هغه زړه په شان دی جوړه کړئ پوره ده. نو هغه وړوکي خبرې کړوې. بل یو سړی دا یوه ښځه وه خپل بچي له پی ورکول، په دې کې یو سړی ورتیر شو ډېر په شان و شوکت کې،
نو د ښځې وی یا الله زما دا زوی هم د دې سړي په شانتي کې هغه پی پرېښودو او وی الله دې ما داسې نه کي. بل یو تنه ورتېرېده او په هغې کې خلک پسې لګیا دي، څوک ورته سوی څوک سوی، څوک یې په ګټو ولي، څوک ورته خبرې کوي. نو دا ښځه وایي یا الله زما دا سوی داسې نه کي چېرته. نو هغه وړوکي پی پرېښوده او وایي ما دې هم الله دغه شانتي کي. مخلوق هر څه چې وایي به مخلوق د چا خولې به بند دی، خلک لګیا دي څه نه وایي، څه الزامونه نه لګوي. او اوسنی دور دا خو بیا ډېر د الزامونو دی. بعضې خلک پکې لګیا دی وایي دا پلان کې الله نه مني او دا بل پکې پیغمبر نه مني، دا بل پکې قرآن نه مني او دا بل پکې دا نه مني او دا نه مني. دا ګڼ قصې روانې دي. څوک په یو باندې الزام لګوي، څوک بل باندې الزام لګوي. دا الزامونه ډېر شی دي. خو چې د الله ته یو د سړي مخ رڼایي، د خلکو الزامونه هغه خپل کار کوي. دا الله سره خپله معامله صفا پکار ده. نو دا کمیس خبره چې وشوه، کمیس ولیدی شو، نو ښځه وایي دا عزیز مصر وایي ښځې ته چې واستغفري لذنبک، د خپل ګناه بخنه غواړه. یوسف علیه السلام ته وایي اعرض عن هذا، د دې خبر نه اعراض وکړه دا چې ته بهر ته چاته ونه کې. او دا ورته وایي انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. ښځې ته وایي د یوسف علیه السلام حقانیت او د هغه معصومیت هغه ښکاره شو. بیا دا خبره په ښار کې هم ډنډوره شوه. د دې ډنډورې دپاره خو یوه ښځه پکاري چې ښځې ته خبره وکړې دا خبره چېرته بل چاته ونه کې ښه. نو هغه ښځې بیا خېټه پړسېږي. څو پورې چې دا خبره چاته کړې نه وي نو هغه پورې دیله دا صبرېږي نه، دیله آرام نه راځي. نو کله په بلۍ باندې بل ته ورچوته شي او ته وایي خورې تا ته یوه خبره کومه خو چې د چاته ونه وی. او نه نه زه چاته ویم هېڅ چاته نه یم. د یوه ښځه یو ته وایي بله بل ته وایي بله بل ته وایي، ټول کلي کې خبره ډنډوره شي. نو دغه خبره هم په مصر کې ډنډوره شوه. ښځو هم خبرې شروع کړې او ښځو بیا په دې باندې هم خبره وکړه چې دا خو ډېر ناکاره کار کوي، چې ګوره غلام دی او خادم دی او د هغه نه دا ښځه مطالبه کوي. او بیا یوازې مطالبه هم نه ده، قد شغفها حبا، د هغه مینه محبت د دې ښځې په زړه کې دننه ورننوتلی او ان لنراها فی ضلال مبین. خبره وه که ورسېدو ته وایو که نه پاتې به شي. واستبق الباب، دواړه مخکې شو یوې دروازې ته. وقدت قمیصه من دبرین، سرې کو د ښځې کمیس د هغه من دبرین د شا طرف نه. والف یا سیدها لدى الباب، او موندو د دواړو سردار د هغې د دروازې سره. قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا، ای ښځې وې څه به بدله د هغه چا چې اراده کوي ستا د آل سره د بدۍ. الا ان یسجنا، مگر دا چې جیل ته دې واچولی شي او عذابون علیم، یا دې ولا عذاب درناک ورکړی شي. بله بدله نه ده پکار، صرف دقه پکار ده، جیل ته اچول پکار دی، یا ولا سخته سزا پکار ده. قال هي راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام دې ښځې غوښتنه کړله چل ولې کړلی زما د نفس په باره کې، غولولې کړلې مطالبه کړله زما د نفس په باره کې. وشهد شاهد من اهلها، او گواهی وکړه یو گواهی کوونکی د ښځې د اهلنا. ان کان قمیصه قد من قبل، کچری دا کمیس سری شوی د مخکې طرف نه. فصدقت، نو دا ښځه به رښتونی. وهو من الکاذبین، او دا سړی به د دروغجنو نه. وان کان قمیصه قد من دبر، او کچری کمیس د سری شوی د شا طرف نه. فکذبت، نو دا ښځه به دروغجنی. وهو من الصادقین، او دا سړی به د رښتونو نه.
فلما را قمیصه کله چې ولید کمیس داغه قد من دبر چې سری شیو د شا طرفنا قال انه من کیدکن نو وی وتا یقینا د چل ول ستاسونا ان کیدکن عظیم یقینا چل ول ستاسو ډیر لوی دی مکرونه ستاسو ډیر لوی دی د خزي مکرونه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایم خزا اگر چې ناقصات العقل والدین لیکن بیام یو خيار سړی په معمولی خبره کې دغه سي راګیر به کی او هغه قمقل کی داغه نه به عقل کډو کی لږ ساعت کې هغه د قمقل توپ کار بو کی ان کیدکن عظیم یوسف ارزن هذا اے یوسف اے رازو کا د دینا واستغفری لذنبک او بخنه طلب کوا خزی توي د خپل ګناه انکی کنت من الخاطئین یقینا ته خامخا د خطا کارونه وې دلته کې سکته راغله بګي سکته چې راغله نه خز سړی چې لګیا دی خزي ته خبره کوي نو خبره په یو صاحب عین شي کوله خزي ته خبره کوله هغه بیا ګرانی وې د خزي مقابله ګران کار دی په دې دور کې بیا ډیر ګران دی کله خزي مقابله چا کوله شوې او خزي سیده کولای شوې نو خزي به بار نه ګرځېدې نن سبا زموږ چې مارکیټونه ګورې نو هغه کې بادشاہت د خزو دی هغه چې ګورې نو هغه به خزي ګرځي سړی چې هغه حیادار سړی هغه مارکیټ ته نشي تللی په دې مارکیټ کې ورتېرېدی نشي د خزو د دغه ګرځېدو د وجې نه نو هلته کې هغه عزیز مصر چې و نو هغه خزی ته مخ نشي راړولی سر یې کته کړلی و ارزان هذا یوسف علیه السلام ته وایي او هغې ته وایي واستغفري لذنبک مرۍ کې خبرن خلی انک کنت من الخاطئین ما خیال دی باندې بس کو قسم مخکې نه مونږ نه دی ویلی وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى ينفعنا او نتخذه ولدا وی هغه سړي چې وای غست هغه لرا من مصر د مصر نو لامراته خپل خزي ته وی اکرمي مثواه فعزت سره ساته خیال ساته د زید د ټکانه عسى ينفعنا کې دیشي چې موږ له فائدہ راکې او نتخذه ولدا یونه سوزان د پارزوي یا وینسو ځان د پاره قائم مقام وکذالک مکننا لیوسف دارنګه منګه ټکان ورکړلا یوسف علی السلام لپس مکه کې ولنعلمه من تاویل الاحاديث او دې د پاره چې خودنه کو منګه د تعبیر د خوبونو ولنعلمه من تاویل الاحاديث او دې د پاره چې خودنه کو منګه د بیان د توحید والله غالب على امره والله غالب دے په خپل کار باندې ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي نه ولما بلغ شده کله چې ورسید د خپل ځواني ته تینه حکم او علم نو ورکړه منګه دله منګه حکمت ولا ورکا او علم په ولا ورکړه یا بعض خلکو داری کلی پیغمبري ولا ورکړه وعلما او علم ولا ورکو او بعضی بگی اشدهو کې خبر ځان له نور هم کوي د عمر په لحاظ سره بعضی وی 33 کالو ته ورسید او بعضی وی 30 کالو ته ورسید بعضی دین زیات وی ولما بلغ اشدهو کله چې ورسید د خپل ځواني ته معلومی کې هم دغه کوم چې اولنۍ خبر دغه زیات خخکاری چې دې په وړوکوالي کې وړوکیو چې دې ورزولو نو چې کله دې راغې نو دې وړوکیو نو چې کله د ځوانۍ ته ورسید او د ځوانۍ هغه حسن په سړي کې راشي نو داغه نه هله سړی مطالبه کوي ولما بلغ اشده اتیناه حکما او کله چې ورسید د خپل ځوانۍ ته نو ورکه موږ دلته حکمت او پوهاوا علم حکمت طاقت د فیصله وکذالک نجزي المحسنین دارنګ بدل ورکو موږ نه کوکار ولرا وراودت التي هو في بيتها او مراوده وکړه د دنا هغه خزي چې دی او داغه پکور کې وراودت التي غوښتنه وکړه مطالبه وکړه د دنا
چل ولو کو د سره هغه ښځې چې دی و د هغې په کور کې عن نفسي د نفس په باره کې وغلقت الابواب او بندې کړې دروازې. مونږ ویلو دروازې کله چې په یو کمره کې سړی را بندې دوه درې دروازې نه ټولې یې بندې. وغلقت الابواب او بندې کړې دروازې. وقالت هیت لک او وی یوسف علیہ السلام ته هیت لک راتلل دی تعالی. قال معاذ الله غوی پناه غواړم په الله سره انه ربي احسن مثواي یقینا هغه الله رب زما دی چې ډېر خیر راکړل مالا ټکانه زما. انه ربي یقینا دا کم مالک د دې کور چې دی دا زما آقا دی. احسن مثواي ډېر خیر کړل ما د پاره ټکانه زما مال ډېر ښه ټکانه راکړل زما ډېر خیال ساتي. انه لا يفلح الظالمون یقینا خبر دادا چې نشي کامیابی دي ظالمان. ولقد همت به یقینا قصو کو دے خزی داغا وهم بها او یوسف علیہ السلام قصو کو داغی د دفع کولو. لولا ارى برهان ربه کچری نوی لیدل برهان د خپل رب نو خامخا مایل شی بوي لیکن برهان د رب سو د الله در طرفنا پوها. کذالک لنصرف عنه السوء دا دې د پاره چې واړو منګه دنا بدای لرا والفحشاء او فحش لرا انه من عبادنا المخلصین یقینا دیو خامخا زمنګه د بندګانو خالص کړي شونه. واستبق الباب او دواړه مخ کې شو یوې دروازې ته وقدت قمیصه من دبرن سیرکا د خزې کمیس داغا من دبرن د شا طرفنا. والف یا سیدها لد الباب او مندو د دواړو سردار دا خزې د دروازې سره نو یوې دروازې ته مخکې شی دی. اگر چې خبره موږ کړوه دروازې ټولې بندې کړلې نو چې سړی د کمرې نه وځي تختی نو په یوه دروازه تختېدی شي. او چې دا بعضې خلکو ویلې یوه دروازه وه بله وه ورپسې بله وه ورپسې بله وه نو هغه ښه نه ښکاري. اگر که یې دغسې شي نو بیا به یوه دروازې ته مخکې کېدو باندې سړی وتی نه شي. واستبق الباب مخکې شو دروازې ته. وقدت قمیصه من دبرن او سرکا د خزی کمیس داغا من دبرن د شا طرفنا. والف یا سیدها لد الباب او مندو د دواړو سردار داغې د دروازې سره. قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا وی سبای بدلا د خزی وی سبای بدلا یا نه دا بدلا دا غچا چې اراده کوي ستا د اهل سره د بدی الا یسجن مگر دا چې جیل ته دی واچولی شي او عذاب علیم یا دی ول درناک سزا ورکړی شي. قال هي راودتنی عن نفسی یوسف علیہ السلام وی د خزی مراوده کړله مغختنه کړله ولولی کړلی زما د نس مبارکی. وشهد شاهد من اهلها او گواهی وکړه یو گواهی کوونکی د اهل د خزینا. ان کان قمیصو قد من قبول کچری او کمیس ددا چې سری شوی من قبول د مخکې طرفنا فصدقت نو دا خزه برشتونی او هو من الکاذبین او دا سړی به د دروژنونه. وان کان قمیصو قد من دبر او کچری کمیس داغا سری شوی من دبر د شا طرفنا فکذبت نو دا خزه به دروژنی او هو من الصادقین او دا سړی به د رښتونونه. فلما را قمیصو کله چې ویل د کمیس داغا قد من دبرن نو سری شی واغا د شا طرفنا قال انه من کیدکن نو وی عزیز مصر د زلیخی خاون وی انه من کیدکن یقینا دا ستاسو د چل ول ندی یقینا دا ستاسو د مکرون ندی. ان کیدکن عظیم یقینا چل ول مکرون ستاسو دی ډیر لوی. یوسف عارض عن هذا اے یوسف اعراض کا د خبرنا. واستغفری لذنبک خزی توی بخنه طلب کوا د خپل ګناه. انکی کنت من الخاطئین یقینا ته خامخا د خطاکارونه. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.